بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 32 نمبر درس ان شاء الله. نن به مونږ د اسم متمکن او د فعل مضارع باره کې خبره کوو. جی اسم متمکن د دې نه مخکې درس کې مونږ د مبني او د معرب خبره کړې وه، او هغې نه پس بیا بل درس کې مونږ د مبني درې قسمونه زده کړي وو چې مبني دوه قسمه ده، یو ته مبني الاصل وایي، یو ته غیر مبني الاصل وایي. مبني الاصل معنا چې ذاتی مبني دي، یعنی دا بس دا یعنی پیدایشي مبني دي. اقدری دي، یو فعل ماضي، یو فعل امر حاضر معروف، او دویم نمبر چې دی هغه تمام حروف. دریم نمبر دا درې قسمه څیزونه دا دې ته دغه وایي ذاتی مبني وایي. او یو قسم دی هغې ته غیر مبني الاصل وایي. نو غیر مبني الاصل بیا درې دي. هغې یو اسم غیر متمکن دی، یو اسم متمکن چې کله په دغه کې شامل نه وي، یعنی په ترکیب کې نه وي، بغیر د ترکیبه وي، نو هغه اسم متمکن هغه اسم متمکن هم مبني وي د بعضو علماو په نسبت باندې. او دریم نمبر څیز چې هغه دغه دی د فعل مضارع. د فعل مضارع چې کوم د نون جمع مؤنث دوه صیغې دي، او یا چې کوم نورو صیغو سره دغه ولګي د نون تاکید ولګي، نو هغه نون تاکید که هغه نون ثقیله که نون خفیفه، نو دغه جوړی بیا دغه سره دغه اسم غیر متمکن د غیر مبني الاصل دي. اوس مونږ واپس کتاب لرالو. نو کتاب کې دی نه مخکې سبق ویلی چې کوم مخکې سبق هم ویلو، هغې پسې بیا دا دی اسم متمکن څه ته وایي. نو اسم متمکن دې اسم ته متمکن ځکه وایي، دې اسم ته اسم متمکن ځکه وایي چې د تمکن معنا ده، د تمکن معنا ده ځای ورکول یا قدرت لرل. د تمکن معنا ده ځای ورکول یا قدرت لرل، او دا اسم اعراب له ځای ورکوي ځکه ورته متمکن وایي. د تمکن معنا ده ځای ورکول یا قدرت لرل، او دا اسم چې دی اسم متمکن دته ځکه اسم متمکن وایي چې دا اعراب له ځای ورکوي. یعنی حالت رفعی کې اعراب یو شانتی وي، حالت نسبی کې اعراب بدل وي، او حالت جری کې اعراب بدل وي. نو په دریو وانو حالت رفعی نسبی جری کې اعراب له ځای ورکوي، یعنی حالت بدلیږي. او دا اسم متمکن د مبني الاصل مشابه نه وي. مبني الاصل ما تاسو ته وي درې څیزونه دي: فعل ماضي، فعل امر حاضر معروف، او تمام حروف. دا مبني الاصل دي. نو د دې په شان تم نه دي، د مبني الاصل مشابه نه وي، یعنی د مبني الاصل په شان نه وي. لکه مثلا ګورئ حالت رفعی کې زیدون دی، زیدون. حالت نسبی کې بیا زیدن وي، او حالت جری کې بیا زیدین وي. نو وګورئ دلته اعراب له ځای ورکو، دلته مې اعراب له ځای ورکو، او دلته مې اعراب له ځای ورکو. نو اعراب له ځای ورکوي ځکه ورته دغه وایي اسم متمکن وایي. د تمکن معنا ده ځای ورکول، نو دلته دا اعراب له ځای ورکوي، نو ځکه دته اسم متمکن وایي. بیا یو ځل واورئ اسم متمکن دې اسم ته اسم متمکن دې اسم ته متمکن ځکه وایي، دې اسم ته متمکن ځکه وایي چې د تمکن معنا ده ځای ورکول یا قدرت لرل. او دا اسم یعنی دا اسم متمکن دا اسم اعراب له ځای ورکوي ځکه ورته متمکن وایي. دا اسم اعراب له ځای ورکوي ځکه ورته متمکن وایي. او دا اسم متمکن د مبني الاصل مشابه نه وي. مشابه معنا نه پشان، یعنی د مبني الاصل پشان نه وي. ٹھیک شوه. مبني الاصل هغه فعل ماضي، امر حاضر معروف، او تمام حروف. د دریو ته مبني الاصل وایي. او دا درې چې دي که نه دا اسم متمکن دا د دریو په شانتې نه وي. اسم متمکن د دریو په شان نه وي. نو دا اسم متمکن ځای ورکوي، اعراب له ځای ورکوي، او مبني الاصل چې دي هغه اعراب له ځای نه ورکوي. ښه، اوس فعل مضارع ګورئ دا اسم متمکن هم معرب دی، خو چې په ترکیب کې وي نو بیا دا اعراب له ځای ورکوي، معرب دی. او فعل مضارع معرب دی، خو شرط پکې دا دی، په فعل مضارع کې شرط دا دی چې نون جمع مؤنث دوه صیغې دي. یعنی یو دی دا نون جمع مؤنث هغه دلته ګورئ ورته یو یضربنا، یعنی هغه ټول مؤنث غایب وهل کوي یا به وکي. نو دا یضربنا دا د غایبو صیغه ده. او بله دا تضربنا، تاسو ټولې مؤنث وهل کوئ یا به وکئ. نو ګوره دې دوو مؤنث صیغو ته دې ته نون جمع مؤنث وایي. نون جمع مؤنث
یو نون دا دی او یو نون دا دی، نو دا د جمع مؤنث علامت دی. نو ګوره دې ته ځکه نون جمع مؤنث وایي. دا نون جمع مؤنث دوه دي. ټیک شوه؟ دوه. یو چې دی د مؤنث غایب او یو مؤنث حاضر، یعنی جمع مؤنث غایب، جمع مؤنث غایب او جمع مؤنث حاضر. دې دوو صيغو ته نون جمع مؤنث وایي. او نون تاکید، نون جمع مؤنث او نون تاکید. تاکید مې پرېښی دا اوس مې ولیکه. نون تاکید پکې نه وي. نون تاکید مطلب دا دی چې کوم د تاکید دوه نونونه دي، نون خفیفه یا نون ثقیله، انشاءالله هغه به تاسو په مضارع کې ووایئ، په علم الصرف کې به تاسو ووایئ. نو هغې کې نون جمع مؤنث چې پکې نه وي، نون تاکید پکې نه وي، نو بیا هغې صیغې چې دی که نون جمع مؤنث پکې وي یا او نون تاکید پکې وي، نو بیا دا دوه صیغې چې دي دا به بیا دغه وي، مبني به وي. او که نه نون جمع مؤنث هم پکې نه وي او نون تاکید هم پکې نه وي، بیا به دا معرب وي. شرط دا دی ښه جي، ګورئ وایي فعل مضارع معرب دی، خو شرط پکې دا دی چې نون جمع مؤنث او نون تاکید پکې نه وي. که دا نون جمع مؤنث وي نو دا به بیا مبني وي، او که نون تاکید د نورو صیغو سره ولګېده نو هغه به بیا مبني وي. خو چې دا نون مؤنث دی لرې کې دوه صیغې، نو دا باره صیغې چې دي دا بیا معرب شوې. او خو شرط پکې دا دی چې نون تاکید پکې بیا نه وي. نو چې نون تاکید دی ورسره بیا دغه باره صیغو سره ولګو، نو هغې کې محققین علما وایي چې هغه پنځه کم د پیش والا صیغې دي که نه، اخره کې چې پیش راځي نو دقه مبني شي، او دا نون اعرابي والا اوه صیغې چې دي هغه نه مبني کېږي، هغه بیا معرب وي. نو د دې دوو قسمونو نه علاوه نور معرب نشته. یعنی یو هغه اسم چې د مبني الاصل مشابه یعنی په شان نه وي، هغه اسم متمکن یادوي. او دویم فعل مضارع چې نون جمع مؤنث او نون تاکید پکې نه وي. نو نون جمع مؤنث او نون تاکید، نون تاکید څه ته وایي؟ ګوره دې ته یو نظر وګورئ. یضربو دی، یضربو معنی ده هغه وخل کوي یا به وکي. د سره زه نون تاکید ولګوم، نو دا آخري با چې دی باندې به زبر شي، او دې سره به نون خفیفه یا نون ثقیله ولګې. نو یضربن معنی ده هغه به ضرور به ضرور وخل کوي. هغه یو مذکر غایب به ضرور به ضرور وهل کوي. نه، هغه یو مذکر غایب ضرور به ضرور وهل کوي یا به وکي. ټیک شوه؟ یا چې دی یضربن شو یا یضربن. یا دا صرف دا نون ساکن ورسره ولګې یا ورسره نون مشدد ولګې، نو دې حالت کې دا اوس مبني شوې. او چې دا ورسره نه وي که نه نو بیا دا معرب دي. نو دې دا زموږ د نن ورځې درسو فعل مضارع معرب دي، خو شرط پکې دا دی چې نون جمع مؤنث دا دوه صیغې یضربن تضربن او نون تاکید پکې نه وي. نون تاکید مې رسره دا دی یضربو سره مې نون ولګو، یضربن او یضربن، نو چې دا دې ورسره ولګو مبني شوې، چې دا دې واپس لرې کې واپس معرب شوې. نو د دې دوو قسمونو نه علاوه نور معرب نشته. یعنی یو هغه اسم چې د مبني الاصل مشابه نه وي، دا مبني الاصل، دا اسم متمکن یادوي، دا د مبني الاصل مشابه نه دی. او دویم فعل مضارع چې د نون جمع مؤنث او نون تاکید پکې نه وي، د نون جمع مؤنث نون تاکید نه خالی وي، نو دا دوه قسمونه چې دي دا معرب دي او نور د دې نه علاوه مبني دي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام.